مفتی صاحب یو مرګره سوال کوي د هغه تعلق خو د فقه سره نشته خو بیا هم مرګره سوال کړل نو په دې سیشن کې شاملو مرګره سوال دا کوي چې نن سبا خلک بدګماني ډیره زیاته کوي مثال په تور سملګری ناسو یو بل مرګره راشي یا پاغزګي باندې تیر شي نو دا نور مرګري په خبرې کې بدګماني کوي نو شریعت دې باره کې څه وایي ماشاءالله دا ډیر بهترین سوال له زبوی ما چې عمومي معاشره کې نن سبا عام او خواص مونږ ټول په دې خبرو کې مبتلا یو صحیح چې زموږ معاشره کې دا مسلې دي زموږ خواته څوک راشي یا څوک فاسي نو 2 منټه پس چې نو موږ د هغې خلاف د خپلې ژبې هغه زهر چې دا ښکاره کوو د دې خو بنیادي وجه دا چې زموږ د دې سړي سره حسدي کینی بغض دغې وجې نه چې موږ د خلاف دا خبرې کوو خو که موږ قرآن کریم راوالو نو قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راځي یاکم والظن فإن الظن اکذب الحديث تاسو د بدګمانۍ نه ځان بچ کړئ ځکه بدګماني چې دا ډیر لوی دروغ دي او دغه دروغ د وجې نه اکثر داسې وشي چې مونږ یو ښکلی خاندان یو ښکلی کور دوران کو د هغې متعلق مونږ وړه خبرې لکه زه به مثال داسې ویم زمونږ بعضې وروڼه د بچاره کور په خوا باندې تیر شي هلتې به د هغه رشته یې څه تعلق وي خو مونږ معلومات نه چې د دې دلته سره رشته را څه تعلق ده مونږ به په هغې باندې چې نو فورا الزام ولګو دا خلاف شریعت دی دا ګناه ده مونږ مسلمانانو له نه دي په کار چې داسې کوو داسې زمونږ بعضې خویندې دا ولاړې سزې کې د چا انتظار کوي هلتې چې نو زمونږ بعضې وروڼه راولګي هغې باندې په هغه کور باندې څه داسې الزامات ولګوي چې هغه کې الزامات دا مناسب نه نو لهذا د قرآن او د حدیث په رڼا کې دا ډېره لویه ګناه ده او د دې د وجې نه چې نو معاشیات دا ډېر لوی بګاړ ته ځي نو پکار دا چې موږ ځان د بدګمانو نه چې دا بچ کړو لکه مفتی صاحب حدیث کې دغه بدګمانۍ ته دروغ ویلی شوي دي چې دا دروغ دي صرف په ذهن کې چې راشي بدګماني سړی وکړي نو دا هم دروغو کې راځي او د بدګمانۍ د بچ کېدو دپاره زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شپه بیبي چې رنده د هغې سره ورسره د بهر راووتو او غالبا رسول الله وسلم اعتکاف ته ناست دی بهر 2 صحابه ناست دي رسول الله وسلم بیبي د حجرې پورې چې دا بوزي او بیا صحابو ته فرمایي دا زما سره پلانکۍ بیبي ده صحابه فرمایي د الله رسوله زمونږ به دا ګمان راځي چې الله پیغمبر سره په دې ټیم کې څوک دی دا څوک ورسره ده رسول الله وسلم فرمایي وایي شیطان چې ان الشیطان یجري من الانسان کمجرى الدم دا خو په رګونو کې د وینې نه زیات تیز رفتار کوي نو که نعوذ بالله چېرته شیطان ستاسو په زړه کې دا خبره واچوي چې په دې ټیم د الله پیغمبر سره دا څوک ده نو ستاسو ایمان دا سلب کېدی شي لهذا دا ډېره لوی ګناه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو کې په دې باندې ډېر وعیدات موجود دي قرآن کریم واقع د په کم دقې بنیاد دی چې بدګمانۍ د وجې نه دا معاشره کې ډېر لوی نقصان چې راتلی شي صحیح شکریہ جزاک